دې نه پس که چا خوله کولاو کړه دغه شان به سپورته درځو او دغه شان کار به سره کوو څنګه به پټواره راشئ که د مور حلالي پیم څکلي یوې ګنټې دپاره ما سره مخامخ شئ په رب کعبه مې د قسمي په هغه رب قسم چې زه پیدا کړی یم یوې ګنټې بحث نه پس که دې پښتنو ځوانانو تاسو په کاڼو ونه ویستلی به ما ته نوم بدل کړم ګنټې دپاره ما سره مخامخ شئ مخامخ که نه شئ راتلی بزدلو به د خپلو کمرو کې کېدی ځان ته موبایل ولګوه اوس سهولت شته دی یوې ګنټې دپاره ما سره مخامخ شه دې قوم ته زه ورښایم ستا پلار هم د قرآن منکر و تاسو هم د قرآن منکرین یئ خپل عقل او خواهشاتو ته هم قرآن وبېښی دی امت د هغې په ذریعې سره ګمراه کوئ تاسو د رسول الله د رسالت نه منکر یئ د هغه د اطاعت نه منکر یئ د هغه د احادیثو نه منکر یئ تاسو ګستاخ یئ تاسو بېادبه یئ تاسو د امت د ذهنونو نه د رسول د رسالت هغه نقشه ختمول غواړئ هغه عقیده بربادول غواړئ خپل جانونه به قربانوي انشاءالله که د پلار په عزت باندې زه ټوپک راخلمه بیا به د پیغمبر په عزت باندې هم قربانېږو که د پلار په عزت دپاره زه د یو چا سره به